یو سړی بهر دی، دوبۍ کې دی او په سعودي کې دی، افریقا کې دی او بچی پاکستان کې دي، نو دی به سرسیه د هغه ځای ورکوي که د پاکستان به ورکوي. نو مسله دا ده چې دا سرسیه که دی هلته ورکوي په هغه قیمت به ورکوي، او که پاکستان کې ورکوي د پاکستان په قیمت به ورکوي. دا مختصر مسله شوله. ځینې حضرات یو مسله د هغې نه مغالطه کې پرېوتي دی او بیا هغه مغالطې د وجې نه نور هم دغه شانتې مغالطه نقل کړې ده او بلا خلک اشتباه ته راله. زما په دې لاس کې چې کوم کتاب دی دې ته فتاوه شامي ورته وایي. فتاوه شامي چې کوم دی یو مسله ذکر کړې ده د زکات مسله کې، بیا د وصیت مسله کې، بیا د سرسایې مسله کې. مسله دا ذکر کوي چې یو سړی زکات ورکوي د خپل مال، خو دا سړی په یو ځای کې دی او مال په بل ځای کې دی. نو قانون دی چې په کوم ځای کې زکات ورکوي نو د هغه ځای نه به زکات بل خوا نه وړي. بل خوا زکات وړل دا مکروه دي، جایز دي خو غوره نه دي. په دوه صورتونو کې بل خوا زکات وړی شي، یا د هلته اقربا دي د رشتې خیال ساتي، او یا چې هغه ځای خلک ډېر محتاج دي نو بیا وړی شي، او چې داسې نه نو زکات به هغه ځای کې ورکوي چې په کوم ځای کې زکات لازم شوی دی. که د بل خوا یوړه دې ته مکروهه مسله وایي. خو مسله دا پیدا شوله چې یو سړی یو ځای کې اوسېږي، دی اوسېږي پېښور کې او کاروبار یې په کراچۍ کې دی، او کال تېر شو نو زکات پې لازم شو. نو د مالک ته وګورو چې دی پېښور کې اوسېږي، دا زکات د دې پېښور د مسکین حق دی، او که نه کاروبار خو کراچۍ کې دی، که د کراچۍ د مسکین حق دی، دی کې د چا حق دی؟ نو شامي مسله ذکر کوي اعتبار مال لره دی، چې په کم ځای کې ستا مال دی، کم ځای کې د کاروبار دی، حق مسکینانو حق دی چې دا زکات به هغوی له ورکوي. چونکې ستا کاروبار په کراچۍ دی، دا د کراچۍ د مسکین حق دی چې دا مال هغوی ته ورکړي، اگر چې ته په پېښور کې اوسېږي. نو زکات کې معتبر د سړی نه دی، د مال معتبر دی. ځکه وجه دا د پیغمبر علیه السلام فرمایلي تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم، د دغه اغنیاو نه مال اغستی شي او هغه فقراو ته به ورکولی شي. نو په زکات کې خو مال معتبر شو. یو دویم ټکی بیا دې ذکر کوي چې که یو سړی وصیت وکړي، دا سړی پېښور کې اوسېږي، وصیت وکړي زما په دې مال کې به 1,00,000 روپۍ دا مسکینانو ته ورکومه، خو مال یې په کراچۍ کې دی. ستا د دې وصیت د پیسو د کراچۍ مسکین حقدار دی که د پېښور مسکینه؟ نو فقها وایي د پېښور مسکین، ځکه د مخکینی زکات حیثیت د مال سره او مال د کراچۍ کې هغه فقیر له به ورکوي، او دلته خو ستا وینا ده، د دې ستا سره تعلق دی او ته په پېښور کې، نو دا پیسې به د پېښور مسکین ته ورکوي. دوه مسلې شولې. درېیمه مسله بیا فتاوه شامي دا ذکر کوي یو سړی چې کوم دی په یو ځای کې دی او بچی په بل ځای کې دي او دی سرسیه ورکوي، نو آیا دا سړی چې په کوم ځای کې معتبر دی د دې مسکینانو حق دی، او که نه دا په کوم ځای کې چې بچي دي د هغه مسکینانو حق دی؟ نو دا سړی چې په کوم ځای کې دی د هغه مسکینانو حق دی. دا سړی په پېښور کې دی، بچي په کراچۍ کې دي، سرسیه چې ورکوي د پېښور د مسکین حق دی، ځکه دا شی لازم په دې پلار دی او پلار په پېښور کې دی، نو دې مسکین ته بیا ورکوي. که په کراچۍ او په بلاکڼ کې ورکوي جایز ده، خو غوره نه ده. نو مسله هم دقه ده. یو سړی په سعودي کې دی، بچي په پاکستان کې دي، دا پیسې د چا حق دی؟ دا د سعودي د مسکین حق دی چې هغه له ورکوي، ځکه دا په تا لازم دی او ته په سعودي کې. یو سړی په دوبۍ کې دی، بچي پاکستان کې دي، دا پیسې د سرسیې د پاکستان د مسکین حق دی که د دوبۍ؟ وایي دا د دوبۍ د مسکین حق دی. یو سړی افریقا او په امریکا کې دی او بل چې کوم دی بچي پاکستان کې دي، د دې پیسې د سرسیې د هغه مسکین د امریکې حق دی که د پاکستان؟ د امریکې د مسلمان فقیر حق دی، خو د پاکستان حق نه دی. دلته بیا نه راوړي، دا مکروه دي، هلته بیا ورکوي. دا فتاوه شامي مسله دا ذکر کړې ده. څه علما د دې نه په غلطیه کې دا پرېوتي دي چې کم سړی په سعودي کې دی، په دوبۍ کې دی او سرسیه ورکوي پاکستان کې، نو په هغه حساب بیا ورکوي. په هغه حساب بیا ولې ورکوي؟ چې پاکستان کې ورکوي نو د پاکستان په حساب بیا ورکوي. حق د دوبۍ و، حق د سعودي د مسکین او د فقیرو، خو تی هغه له نه ورکوي او د پاکستان مسکین ته ورکوي. نو چې د پاکستان مسکین ته ورکوي نو غوره کار نه کوي، خو چې ورکوي د پاکستان په ریټ به ورکوي. وجه
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حدیث صحیح بخاری کی ذکر دی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، نبی کریم علیہ السلام سرسیه لازمه ګرځولې د صاع من تمر، یو صاع کجوري دی یا صاع وربشي دی، دا به یو سړی سر ورکې. نو پاکستان کې دا سړی اوسېږي نو که دغه صاع وربشي ورکې او که صاع کجوري ورکې او که د قیمت ورکې په پاکستان کې هغه برابر دی. همدارنګه د ابو داود پر روایت کې داسې دي، عبدالله ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه حدیث دی، د غنمو متعلق چې پیغمبر علیه السلام فرمیلی صاع من برین او قمحین، یو صاع د غنمو نه دا ورکوی شي د هر 2 کسانو نه. نو په کم 2 کیلو غنم د یو کس په سر دی. نو پاکستان کې چې ورکې نو په کم 2 کیلو غنم ورکې بالکل حدیث باندې عمل دی، او کده د قیمت ورکې نو چې کم دی په حدیث عمل دی، ځکه تبدیل بالقیمت زمون هدایه ولا مسله ذکر کړي جایز ده. نو بنا د دې حدیث نه یو سړی بهر دی او بچی پاکستان کې دي او سرسایه ورکوي، نو د پاکستان په قیمت ورکې ټیک ده، اگر چې حق د هغه مسکین دی چې ته په کم ملک کې اوسېږې، خو که دلته ورکې نو غوره کار نه دی، خو ورکوي نو په دې قیمت یې ورکولی شي. یو خو د حدیث باندې بالکل عمل دی نو ځکه ورته جایز وایو. دویم بله مسله، یو سړی په سعودي کې دی او هغه دلته پاکستان کې خپل بچی ته وایي زما دپاره قرباني وکوه، نو ته چې هلته ګډ اخلي په 1 لاک باندې کېږي او چې ته پاکستان کې ګډ اخلي په 50,000 کېږي. نو چې په سعودي کې او زوی ته یې ماله قرباني وکړه نو دی به اوس د 1 لاک روپه ګډ علي، نه همدغه د 50 یې واغېستو نو ټیک ده، نو موږ ته ګډ وایو بالکل برابر دی. حق ځای له اعتبار دی چې په کوم ځای کې حلالی. درېیمه مسله فقها ذکر کوي چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي، د اختر د مانځه نه مخکې قرباني دا منئ، خو چې په کوم ځای کې اختر مونځ نه کېږي هلته د اختر د مانځه نه مخکې قرباني جایز ده. نو په بانډو کې د اختر مونځ نه کېږي نو که سحر وخوته او ته پسې قرباني کې نو کولی شي، او په ښاریو کې او په غټو کلو کې چونکې د اختر مونځ وي نو د اختر د مانځه نه مخکې قرباني منع ده. اوس یو سړی د ښاریې د قرباني ولېږله بانډې ته، نو هلته خو د اختر مونځ نه کېږي، مالک یې په ښار کې دی، څاروی ولېږو بانډې ته، نو د مانځه نه مخکې قرباني کولی شي؟ بالکل یې کولی شي، ځکه ستا هغه ځای له اعتبار دی چې په کوم ځای کې قرباني کې، او هلته خو اختر مونځ نه کېدو نو ته یې مخکې حلالولی شي. او که د بانډې والا قرباني ښار ته راولېږي، اگر چې مالک په بانډه کې دی خو ښار کې د اختر مونځ کېږي، د اختر د مانځه نه مخکې قرباني نه کېږي، نو ستا قرباني به هم د اختر د مانځه نه وروسته کېږي. بس نو ځای له اعتبار وي، نو چې ستا بچی په پاکستان کې دی او پاکستان کې سرسایه ورکې، لہذا د پاکستان په قیمت یې ورکولی شي. دا مسله نه چې ګینې د سعودي په قیمت او د بل ځای په قیمت به ورکړي، هغه جدا مسله ده چې دا حق د چا دی، حق بیل دی، ورکول د سرسایه بیل دی. لہذا دلته چې کوم دی ته قیمت لګې نو که په کم 2 کیلو غنم اوړه ورکې یا د هغه قیمت ورکې، نو موجوده نصاب د اوړو په حساب باندې 120 روپۍ پیکه سرسایه، دا بالکل ټیک ده. الہ العالمین دې موږ تاسو ته صحیح عمل نصیب کړي. الله زموږ ستاسو اعمال بدني مالی تمام په خپل احسان سره قبول کړي. ټولو ملګرو ته دعا وکړئ او زموږ سره د طالب العلم د هغه نیکم وفات شوی د هغې ته دعا وکړئ. الہ العالمین څونه چې زموږ مسلمانان وفات شوي د ټولو مغفرت نصیب کړي، دغه طالب العلم نیکه الله د هغه درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین جمدی مسلمانان په خپل دین باندې متفق او متحد کړي. رب ذوالجلال د نیکو عمل توفیق نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.